بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، پیښور کې مختلف پولیس تانو د جرایم پیشه خلکو خلاف اپریشن شروع کړي دي او تیرو یو څو ورځو کې چې څومره په تیزه سرګرمیان روانې دي هغې نه د پولیس د یو اوږد خوب نه د پاسېدو زیری مخې ته راغلی دی او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې مختلف تانو خپل فرایض په صحیح طور محسوس کړي دي. ګرانو ملګرو، مونږ صرف د پولیس نه د هر سرکاري محکمې د غفلت خلاف یو. ستاسو وړاندې چې څومره پروګرامونه مونږ پیش کړي دي د هغوی زیات شمیر به یقینا چې د پولیس خلاف وي، خو د دې خبرې نه څوک هم سر نشي اړولی چې کله هم پولیس څخه کار کړی دی نو مونږ یې صفت او تعریف ښه په خلاص مټ کړی دی او دا مونږ خپل صحافتي فرض ګڼو چې خطه به ښه او بد ته به بد وایو. څنګه چې مونږ د صفت داد نه غواړو، همدغسې زمونږ تمه وي چې زمونږ په تنقید به څوک خفه کیږي نه، بلکې دا به د اصلاح یا د حالاتو سمولو وسیله ګڼي. پولیس کې زمونږ د ځینې ملګرو دا خیال وي چې مونږ صرف د پولیس خلاف خبرې د بدنیتۍ نه کوو او زمونږ واحد مقصد دا دی چې په فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او انسټاګرام خپل ویوز زیات کړو یا زمونږ ذاتي مقاصد نور هم دي، نو هغوی دا دومره ویل ضروري ګڼو چې مونږ زیاتیات نه کوو او نه شروع کول غواړو. ګنې دا ډېر وسیع میدان دی او د دغه میدان ټولې لوټې ګټې او لوی واړه مونږ ته داسې زده دي چې خبره ډېره تریخوالي ته تللی شي، خو صحافت ملي او قومي کار بلکې د فرض حیثیت لري. ذاتی اغراض چې کله هم یو صحافتي ولري هغه صحافي پاتې نشي. بهرحال خبر دا دی چې تاکال پولیس د خپل ایس ایچ او نور محمد خان په مشرۍ کې د غلا مختلف وارداتونو کې ملوث 2 اشتهاري مجرمان گرفتار کړي دي. دوی د تفتیش دوران د خپل جرم اعتراف هم کړی دی او د دوی د قبضې نه د غلا سامان او نقد روپۍ هم برآمد شوي دي. بالکل همدغه شان پشتخره تاڼې ایس ایچ او احمد الله خان 2 مختلف کاروایانو نتیجه کې لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او داسې ګینګز یې نیولې دي چې هغوی شوکې هم کوي او مسافر ګاډو کې به یې سورلونه په دوکا یا په زور پیسې هم اخیستې. د دوی د قبضې نه لوی تعداد کې موبایل فونز هم برآمد شوي دي او دوی نه پولیس زرګاو روپۍ هم په خپله قبضه کې واخیستې. بلخوا ایس ایچ او تانا پهاړی پورا جاوید خان مروت د خپل عملې سره منشیات فروش او د جعلي نوټونو ناولې کار کوونکي نیولې دي. د دوی د قبضې نه لوی مقدار کې منشیات چې پکې چرس او آیس شامل وو هم پولیس خپل قبضه کې اخیستې دي او 12 لکو نه زیات جعلي کرنسي هم برآمد کړې ده. ګرانو ملګرو، دا ټولې کاروایی یقینا چې د تعریف قابل دي. د پیښور د دغه دریو تاڼو د کومو کارکردګي مظاهره چې کړې ده هغه د ستایلو وړ دی او د نورو تاڼو دپاره په کلوي سبق موجود دی. پکار ده چې د پیښور 11 نورې تاڼې هم دغه شان حرکت کې راشي. پولیس چې ښه کار کوي نو ښه به یې وایو او چې کار نه کوي نو دا مصره د یاد وساتي چې څوک مري که پاتې کیږي زه تنقید خو به کوم. ګرانو ملګرو، مونږ په ټیک ټاک، په یوټیوب، په فیسبوک او انسټاګرام خامخا سپورټ کړئ. الله نه نور خیر غواړو.